خجی بسم الله الرحمن الرحیم د منصوباتو بیان شروع. کم اسماء چې منصوب وي پای کې اول مفعول مطلق وو، دویم مفعول به اور پسې مفعول فيه، بیا مفعول معه اور پسې مفعول له، بیا حال. حال پسې تمیز ده. تمیز به مونږ څه ته وایو؟ تمیز به هغې ته وایو چې هغه مخکنی ابهام ختم کی. یو خبره وي، یو څیز وي مبهم، واضح انداز باندې په سړی پوهېږي نه، پای کې ابهام وي، پټوالی پکې وي، نو دا تمیز مخکنی ابهام ختم کی. کم یو څیز چې ابهام ختم کی نو هغه څیز ته به موږ وایو تمیز. اوس خیال کوئ، تمیز چې ابهام ختموي د مفرد نه، د جملې نه، د مفرد نه، د جملې نه. مفرد او جمله د مفرد نه ابهام ختموي. اوس مفرد ته ګوره، مفرد بیا په دو قسمه ده، یو مقدار والا، یو غیر مقدار والا. مقدار والا، غیر مقدار والا. مقدار چې کوم دا اندازې مقرر دي. بیا مقدار والا څیز د دې دا اقسام دي. مقدار والا څیز یا به وي عدد، شمیر. په دې شمیر کې به د عدد کې به ابهام وي، په عدد کې به ابهام وي، او دا ابهام به یو اسم راشي او هغه به ختم کی. نو څوک چې ابهام ابهام چې کم یو لفظ ختموي نو هغې ته به موږ وایو تمیز. چې د چا نه ابهام ختم کړی هغې ته به وایو ممیز. چې چا نه ابهام ختم کړی هغې ته به موږ څه وایو؟ ممیز. دې ته به وایو تمیز. دې ځای ګوره، عندي 20 درهما. دلته 20 راغلی دی، 20 عدد دی، دا شمیره ده، 1 2 3 4 10 20. نو 20 دا عدد دی، په دې 20 کې ابهام دی. زه ویم چې عندي 20 ما سره 20 دي، ما سره 20 دي، نو په دې 20 کې ابهام دی. ما سره 20 څه دي؟ ما سره 20 ټماټر دي، ما سره 20 الوګان دي، ما سره 20 کتابونه دي، ما سره 20 بالپینونه دي، ګوره اقلام، قلم. ما سره 20 روپے دي، ما سره 20 روپے دي، نو په دې 20 کې ما چې دا ووایه چې ما سره 20 دي، 20، نو په دې کې ابهام دی. حالکه تا سره 20 څه دي؟ 20 تا سره څه دي؟ چې ما ووایه درهمن، نو درهمن د دې 20 د دې 20 ابهام ختم که. نو دې درهمن ته به موږ وایو تمیز، او دې ته به موږ وایو 20 ته ممیز. دې باندې پوه شوې؟ دا ممیز چې دی دا به مقدار والا وي، مفرد به وي، مقدار والا به وي. په مقدار کې بیا دا د عدد سره دی، د شمیرې سره دی. دویم کیل،
کیل کیل معنی پیمانه یو جام وړو دا جام دا یو پیمانه شوله یو پیمانه یو تول او پیمانه کې فرق دی دا مخکې به چې دا ټانګې وې نو دې ټانګو والاله به دغه کې ده بس د دې جوارو نه به هغه جوار به کټ کول میده کول او یو ځای کې پراته هغه به خرڅېدل داسې پټیمانو به یې ورکول یا دا پولې چې وې مخکې به یې پټیمانو خرڅولې اوس هم غالبا چې پټیمانو به یې پولې د پولو مشین چې نو هلته دا پټیمانو باندې په وزن نه وي که وزن یې هر څومره وخته دې ته وی کیل پیمانه نو په دې پیمانه کې ابهام دی مثلا یو سړی وی ما سره دوه ټیمه دي نو دا دوه ټیمه د څه دي بوتاوه پکې ده د غوړو دي د غنمو ډک دي نو په پیمانه کې ابهام شته ګوره عندي قفیزان برن قفیز دا یوه پیمانه وه مخکنی وخت کې یو پیمانه به وه په دغه پیمانه باندې به غنم پیمانه کېدل نو دی وی چې عندي قفیزان ما سره دوه قفیزه دي دوه پیمانې دي ما سره د قفیز پیمانې دي ما سره هلکه د څه دي برن د غنمو دي ګوره برن رالی دی برن ابهام ختم کو دې ته به موږ وایو تمیز دا تمیز د چا نه واقع شوی دی د کیل نه واقع شوی دی په دې کیل کې ابهام دی دریم نمبر په وزن کې ابهام دی او د تمیز د وزن نه ابهام ختم کو عندي منوان سمنن ما سره دوه منه دي دوه من به د هر ځای خپل مني داسې من هم شته چې هغه دړې ته من ویلی کېږي 1 کیلو ته هم ویلی کېږي 40 کیلو ته هم ویلی کېږي من 50 کیلو ته هم ویلی کېږي یو کم 50 هم اوس چلیږي او یو کم 40 هم چلیږي په کچو کې هم کچه رالی او په هغه پوخ چې کم دی هغې کې هم کچه رالی په بازار کې چې دا څیزونه اخلي نو دی تاله من تا ته به وایي 40 کیلو خو 40 کیلو نه 1 کیلو دی کم ورکوي دا د بازار خپل روټین دی خپل ترتیبي دی بهر حال ما سره 2 منه دي سمنن غوړي 2 منه غوړي اوس کو ته وایې چې ما سره 2 منه دي هلکه څه 2 منه دي 2 منه ټماټر دي الوګان دي پیاز دي بینډې دي څه دي غوړي را سره دي ګوره په دې منوانې په دې کې ابهام دی دا ابهام دی سمنن ختم کو دا ابهام دی سمنن ختم کو بل مساحت دی مساحت پیمایش چې کوم دغی دا پیمانه خو نه ده پیمایش دا عام پیمایش چې دا یو انچ دی دا یو گز دی دا میټر دی دا جریب دی دا مرله ده دا حساب چې دی دا پیمایش مساحت نو دې کې ابهام دی دا ابهام برستو یو سیز ختموي عندي جریبانې قطنن ما سره 2 جریبه کپاس دي قطنن خو مالوچو ته ویلی کېږي خو کپاس ته مراد ده پیژنې که نه کپاس قطع علاقو کې د پنبه ورته وایي که نه پنبه پښتو کې ورته پنبه ورته ویلی کېږي او په دې پنجاب کې داسې د جوارو په شان ښه دا ډانډی چې دا د جوارو په شان ښه پوره دنګي او داسې دومره ګل غوندې پکې وشي نو هغه ګل شي هغه بیا د مالوچو ډکي عام سور سپین ګل سپین یو لکه د مالوچو نه ډکي عام چې هغه بهترین مالوچي نن سبا ډېر ګران هغه اکثر نه دغه کېږي نه راځي خو به هر حال پنجاب کې کېږي او ډېر بهترین سیز دی صحیح دغی ده مالوچي نو 2 جریبه مالوچ دی را سره 2 جریبه
دغه پنبره سره ده. لکه نن سبا خلک وی یاره دغه خرڅوم ده ګني خرڅومه 2 جریبه دي وي نو بلې ته والي هغې دغه له یوسي مل له یوسي. نو اوس دی وی چې ما سره 2 جریبه دي نه 2 جریبه څه د سره دي ابهام پکې شته که نه. دا ابهام ولا د کپاس ختم کو د مالوچو ولا دا ابهام ختم کو. دویم مقیاس اندازه خلک وی تعالی به زه دومره سیزم در نکم دومره معمولی سیز د ذرې برابر هم دله سیز نه در کوم. دا اندازه ده. علی التمرة مثلها زبدن په کجوره باندې په اوسکې باندې کجوره باندې څه دي د هغې په شان کوچ دي د هغې په اندازه مثلها د هغې په اندازه باندې د هغې په اندازه باندې کوچ دي. کجوره ده د کجورې په دغه باندې اندازه باندې هغې باندې کوچ کې د وی خوره. نو په کجوره باندې مثلها د دغې په اندازه باندې د دغې په اندازه مثلها د دغې په اندازه. نو دې کې دغه شته دی که نه ابهام پکې شته که نه د هغې په اندازه باندې د هغې په اندازه باندې د کجورې په اندازه باندې تا سره څه دي دال دي ټماټر دي پیاز دي سوچه غوړي دي هغه ورسره خورې یا بل څیز دی بسکټ ورسره د هغې په اندازه باندې خورې. نو دا وایي چې اندازه د هغې د کوچو. یا مثال په طور باندې یو سړی وایي چې د تلي په اندازه باندې به زه تاله دا دوایي درکمه د یو تلي په اندازه باندې پوهېږې دې باندې. نو دې ته وایي مقیاس. اوس په دې څیزونو کې ابهام دی دلته په عدد کې ابهام دی دلته په کیل کې ابهام دی په وزن کې ابهام دی مساحت کې ابهام دی په مقیاس کې ابهام دی. دا د عدد ابهام درهمن ختم کو د کیل برن ختم کو د وزن سمنن ختم کو د مساحت قطنن ختم کو او په مثلها کې زبدن ختم کو. پوه شوئ پې. اوس دا څیزونه چې دا ټول مفرد دي او بیا په مفرد کې مقدار والا دي یو اندازه شته دی یو اندازه شته. دلته راځو غیر مقدار والا. غیر مقدار والا مطلب دا چې دې کې څه اندازې نشته غیر مقدار والا څیز دی خو بیا په هغې کې ابهام دی په هغې کې ابهام شته او تمیز به وله ابهام ختم کی. ګوره هذا خاتم حدیدن هذا خاتم حدیدن دا ګوتمه ده دا ګوتمه ده لیکن په ګوتمه کې ابهام شته چې دا ګوتمه مثال په طور تا ته زه په تا باندې دا ګوتمه در خرڅه کړم دا ګوتمه د څه شي ده دا د پیتلو ده کو دا د سرو نه جوړه شوې ده د سپینو نه جوړه شوې ده. نو چې د وروستو یو څیز یاد شي نو د هغې مطابق به ریټ لګي. هذا خاتم دا ګوتمه ده حدیدن د اوسپنې ده د اوسپنې. حدیدن دلته تمیز واقع شوی دی دې تمیز په دې خاتمون کې یو ابهام شته دی په خاتمون کې ابهام شته. لکه کرسی ده په دې کرسی کې ابهام شته که نه تاله به زه کرسی درکم په 100 روپۍ باندې هلکه دا د څه شي کرسی ده د کباړ کرسی ده یا تاله به زه کرسی درکم په 10 روپۍ باندې دا کومه کرسی ده هغه تاویږي را تاویږي چې ګول چې ګرځي. نو په هغې کې هم بیا قسمونه د لرګي او د سټیل دا پکې دغه پکې که نه. نو بعضې څیز کې ابهام وي هغه ابهام رستو کلام چې راشي رستو خبره چې راشي نو هغه وله ابهام ختم کی. هلکه ما سره پکې دی زه خرڅوم نو کم پکې دی د ډنډې پکې دی د چت پکې دی بیا د چت پکې کې کم پکې دی. نن سبا پکې مختلف قسمونه راوتی دي په خخ پکې شته دی او 12 ولټ دی کو 20 ولټ دی کو 100 ولټ دی. بلب دی هلکه بلب زه دا بلب پتا خرڅوم نو کم بلب دی بلب خو په 700 باندې هم کېږي غټه بله او د هغې نه په زرګونو باندې هم کېږي پانوس دی را سره. نو دې شیزونو کې ابهامي دا ابهام چې وروستو یو اسم راشي او هغه ابهام ختم کړي نو هغه وروستو څیز ته به موږ وایو تمیز او چا کې چې ابهام هغې ته به څه وایو ممیز به ورته وایو. اوس دې ځای کې خاتمون کې
ابهام شته دی نو حدیدن هغه ابهام ختم کو او حدیدن ته به مونږ تمیز وایو خاتمون ته به ممیز وایو دای مثال لحاظه سوارن ذهبن دا کړی دی سوار کړی بنگلی ورته وایي خو لږ غټ غټي داسې پلانوالی پکې دا کړی دی ذهبن د سرو نو دا کړی چې دی سوار دا د مختلف سیزونو نه وي د مختلف داتونو نه وي نو دلته ذهب دا ته بیان کو چې د سرو دی را سره نو ذهبن تمیز شو د سوار د پاره او سوار ممیز شو دا د مفرد په اقسامو کې شو دلته اوس راځو جملې ته خو دې جمله کې هم داسې څیز شته چې هغه پکې مفرد وي خو بس به هر حال دا مضاف الیه چې کوم دی موږ جملې سره ویسته دغه کړی دی اخوا کړی هم دی جمله د جملې څه مطلب جمله کې چې کم نسبت وي هغه کې ابهام وي ګوره زه تاسو ته ویم پلانې سړی ډېر ښه دی اوس ګوره په دې کې ابهام شته دی دا خبره پوره واضحه نه ده ته مانه تپوس کولی شي چې په څه لحاظ باندې ښه دی اخلاقي ښه دی سخي دی او کورنۍ ښه ده په څه لحاظ باندې ښه دی خلک تپوس کوي داسې که نه وی پلانی سړی ډېر ښه سړی دی نو په کوم لحاظ باندې نو چې بیا دی خو هغه لحاظ وکړي یاره خاندان یې ډېر ښه دی پلار یې ښه سړی دی او یا اخلاق نو هغه چې کوم وروستو اخلاق راشي یا کورنۍ راشي د پلار په لحاظ هغه پلار لفظ راشي نو هغه تمیز شو دا مخکنی ابهام دې سره ختم شو مخکنی ابهام دې سره ختمیږي ګوره جمله کې ابهام وي جمله کې چې کوم نسبت دی په هغه کې ابهام دی د جملې نسبت څه د فعل نسبت چې فاعل ته شوی دی بس دغه نسبت دی د مضاف نسبت چې دغه ته شوی دی دا اضافت شوی دی یو قسم نسبت به ورته ووایو مضافون الیه ته دا نسبتونه کیږي د اسم فاعل د فاعل په منځ کې نسبتي د اسم مفعول او د نائب فاعل په منځ کې نسبتي دغه شان د فعل مجهول او د نائب فاعل په منځ کې نسبتي دا نسبتونه دغه تعلق وي دا دلته اوس دی لیکي دا نسبت د مختلفو سیزونو میاس کې به وي دا نسبت د مختلفو سیزونو میاس کې به وي نمبر 1 د فعل او فاعل میاس کې طاب زید نفسا طاب فعل شو زید فاعل له سمانا طاب زید خد زید خد الکه په کوم اعتبار باندې خده نفسا یرا د نفس په اعتبار باندې هغه ذات چې دی هغه ډېر ښه ذات دی ښه سړی دی طاب زیدون ګوره طاب زیدونو دلته د طابه نسبت راغلی دی زید ته زید فاعل دی په دې کې دا نسبت چې دی په دې کې ابهام دی نو نفسا د هغې ابهام نه د هغې ابهام ختمول کړي دي نو نفسا څه شو تمیز شو نفسنا تمیز شو دلته دی د اسم فاعل او فاعل منځ کې اسم فاعل غواړي لکه الحوض ممتلئ ماء الحوض حوض تالاب ډک دی دا تالاب ممتلئ ډک دی دا تالاب ډک دی دلته ممتلئ اسم فاعل شو او ضمیر پکې دی هغه فاعل شو ممتلئ ډک دی دغه تالاب کوم د میانو نه نو میان د دې دپاره تمیز شو او کوم چې دا تالاب ډک دی د خټو نه د لهې نه نو هغې تمیز شو یا تالاب ډک دی د اوبو نه ماءن د اوبو نه نو ماءن تمیز شو او دې ابهام ختم کو مخکې چې کوم د اسم فاعل او د فاعل په منځ کې چې کوم ابهام دی هغه ابهام د ختم کو بل د صفت مشبہ او فاعل په منځ کې صفت مشبہ شریفان وغیرہ صفت مشبہ او د فاعل په منځ کې ګوره زید حسن وجهن
حسن دا صفت مشبہ شوا او د دې په منځ کې حسن کې چې کم ضمیر دی نو د دې صفت مشبہ او د ضمیر په منځ کې چې کم نسبت راغلی دی په دغه نسبت کې ابهام دی او وجهن د دې ابهام ختم کو زید حسن ډیر خیسته دی ډیر خیسته دی الکه په څه اعتبار باندې خیسته دی د اخلاقو په اعتبار دی وینا وجهن مخې ډیر خیسته دی نو وجهن تمیز شو د اسم مفعول او نائب فاعل منځ کې د اسم مفعول او نائب فاعل منځ کې ځکه چې اسم مفعول تانه نائب فاعل غواړي لکه څنګه چې فعل مجهول تانه نائب فاعل غواړي لکه الارض مفجرة عیونا زمکا اغا مفجرة روانه ده الکه د سن روانه ده دا غي نه را خټ کیږي د زمکه نه را خټ کیږي س تیل تی راوزی نو تیل دا غي د پاره څه شو تمیز شو دلته تی سراوزی عیونن چینی تی روان دي نو دی چینو ابهام ختم کو چینی دا تمیز شو پوه شوي په دلته مضاف او مضاف الیه منځ کې ابهام راغلی دی لکه اعجبنی طیبه ابن په تعجب کې غرزولی دی مالا طیبه د پلانی کس خواله دی خوالی مالا په تعجب کې غرزو خوالی دی کې طیبه چې دی دا مضاف مضاف الیه دی په دی کې ابهام شته دی هر مضاف الیه کې ابهام نه بعضی وخت کې مضاف الیه کې ابهام راشي چې ابهام رااله نو ابن الک خده د پلار په اعتبار باندې پلار ډیر خسړی دی پلار ډیر خسړی نو د پلار خواله د زوی خواله شو نو دې کې ابهام رااله هغه ابهام ابن ختم کو بل اسم تبذیل او فاعل منځ کې د اسم تبذیل په اسم تبذیل کې خپل فاعل موجود وي لکه اضرب و اضربان اضربون په دې کې خپل فاعل شتا اسم تبذیل کې خپل فاعل شتا لکه دلته ده هم اکثر جمعا او دا اکثر ګوره دا راځي په اسم تبذیل کې دای هم اکثر جمعا اکثر اسم تبذیل له اسم تبذیل کې یو اسم تبذیل له صيغه د صفت ضمیر فک فاعل شو په دې د دې په خپل کې نسبت ده په نسبت کې ابهام راغلی ده نو دا ابهام به ورله جمعا ختمي اکثر هم اکثر اغوی اکثر دی ډیر دی الکه په صلی لحاظ باندې ډیر دی د مال په لحاظ اکثر مالن نو بیا مال چې دی دا تمیز شو دلته اکثر جمعا اکثر دی په اعتبار د جمع غی سره افراد او د غی د ډله بازی دا یو قوت شته دی یا د مال جمع کولو جمعا د مال جمع کولو مال په مال جمع کولو کې هغه اکثر دی نو دلته جمعا چې دی جمعا نو دی دا تمیز دی دلته مخکنه ابهام چې اکثرو کې کم ابهام دی هغه ابهام د ختم کو تمیز هغه ته وی چې هغه ابهام ختمي بس دومره تمیز هغه ته وی چې هغه د یو سیز نه ابهام ختمي هغه سیز به یا مفرد وي یا به جمله مفرد کې دوه قسم مقدار والا غیر مقدار والا دغه قسمونه دغه مثالونه غیر مقدار والا دا یو مثال کافی دی جمله کې چې ختمي څه مطلب د جمله په خپل کې نسبت نو بیا کم سیز کې فعل او فاعل کې مثال دغه اسم فاعل او فاعل کې دای مثال صفت مشبہ او فاعل کې دای مثال اسم مفعول او نائب فاعل کې دای مثال مضاف الیه کې دای مثال اسم تبذیل کې د اسم تبذیل او د فاعل په منځ کې دای مثال شو یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم الک دیخه متوجه شه دا جمله فعلیه ده ګوره نامه فعل ده فعل کې وایا فعل ماضی نامه فعل ماضی ده کړه نامه تانا دا فعل فاعل غواړي فعل تانا فاعل غواړي
نو دا ورپسې لفظ بعد دې د پارا فاعل وګرځو ناما کودشو سو کودشو الکلب س سپه الکلب اوس دا کلب چې دی الکلب دا مرفوع کو منصوب کو مجرور کو تسوی مرفوع ولی مرفوع کو فاعل له چې تاسو نه تپوس دا وشي چې دا مرفوع دی حالت رفعی کې راغلی دی د دې جواب به تاسو کوئ د مرفوعاتو نه چې دا په مرفوعاتو کې د پلانی سره دی دا فاعل له او فاعل سی مرفوع وي نو نام الکلب شکو بیشو بو نام الکلبو ودشو سپه خلف او الباب اوس دی خلق باندې ګورو چې دا خلفکو کو خلفی کو خلفوی کو معنی دا دا ودشو سپه رستو د دروازینا د دروازینا شاتا ودشو اوس خلفو اوس دا خلفو خلفا خلفی تسوی خلفا ولی خلفا مفعول فيه تسوی لکا مفعول به کو فيه تسوی فيه خیال کا وخا خلفا نام الكلبو خلفش خلف رستو الباب البابی البابو البابا تسوی نکنا تش باب نا باب خماوی ہو الباب بن تسوی البابی ولی البابی مضافن الیہی واقع شوی دے خلف البابی رستو شاتا د دروازینا شاتا د دروازینا نو البابی رازی نو عبارت دا سی شو نام الکلبو خلف البابی خلف البابی اس خلف البابی دا مضاف مضافن الیہی شو دا مفعول فیہی واقع شو مفعول فیہی کی تاسویلی مفعول فیہی دا یو زمانو او بل مکانو بیا زمان کی خجودا کی سیوی مکان کی داوی نو دا خلف مکان دے کو زمان دے خلف رستو دا مکان دے کو زمان دے زمانہ دا کنا زید دے داوی زمانہ دا خلف استان رستو دا زی چی دے منگوائی زی کنا استان رستو زمانہ او خیر د زمانے د پارم صفت واقع کی دی شي کنه رستو زمانہ کې او مخ کې زمانہ کې خو خلف الباب د دروازې نه رستو نو د دروازې نه رستو وخت نه راځي بلکې زی راځي خلف الباب دا په مفعول به کې بیا څه شی ده دا مکان شو نو نام الكلب خلف الباب فعل دای فاعل دا مفعول فيه سشا مفعول فيه صفحت عن السفيه حلما خیال کوا صفحت ما اعراض اکو فاصفح الصفح الجمیل اعراض میں وکو عن السفيه د بی وقوف سړینا د کمقلنا حلما د صبر د وجنه صبر می وته وکړو پس ګورا صفحتو دا صفحتو ترکیب باندې سکیږي فعل فاعل اعراض وکما مخ می واړو ورا فعل فاعل شو عن السفيه عن جار السفيه کو ها کو هو ہی ولی ہی دے عن حروف جار رو کے پہ عن داخل شوے دے عن السفیہ د سفیہنا حلمن منصوب دے سو وجہ دا مفعول بیہی لکہ د پا نزبان دے صفحتو دا فعل متعدی شو د پا نزبان دے فعل متعدی شو حلمن د صبر د وجه تسوی حلمن
مفعول به تسوی تمیز تمیز تسوی یو سړی وی صفحت ما اعراض وکو د بیوقوف سړی نه مې مخ واړو بس دې کې بقیدې شي دومره ابهام نه شي دا موږ تمیز کو حلمن د وجې د صبر نه د وجې د صبر نه د صبر د وجې نه مې اعراض وکړو وجه صبرو دا صفحتو چې ما اعراض وکړو د دې دپاره باعث شي و په ما کې حلم او دا حلم په مخکې زمانه نه موجود و اوس ورشه مفعول له او کنه مفعول له صفحتو فعل فاعل عن الصفيح جاری مجرور متعلق د صفحتو سرا او حلما دا مفعول له مفعول لاجله ورته ویل کیږي د دې د وجنا حلما د صبر د وجنا او الته مفعول له کی بیا دو قسمو پای کی دو قسمو یو هغه چې هغه مفعول له چې هغه د فعل د واقع کېدو نه مخکې سړی کې هغه مفعول له مخکې نه موجود شوی دغه مخکې دی ښه حلم په دې کې دی وخت کې پیدا شوی نو دا مخکنی دی لکه ته پوهېږې ته سربره که که نه داسې لکه موبایل چې داسې غوږ ته کړی ده ښه جي دې خوا ګوره اکله علي اکلتین خوراک وکړه علي اکلتین دوزل اکلا اسم فعل حرف فعل پدې کې ضمیر ولا فاعل کو کنا علی ولا فاعل کو خوراک چا کړی دی خوراک چا کړی دی علی نو علی به ورته مونږ فاعل کو اکلا علی اکلا علی علی خوراک وکړو اکلتین دوزل یعنی دو خوراکونه دوزل اوس دا اکلتین سواقی کو د مخکې اکله د پاره تسوی مفعول مطلق صحیح دی مفعول مطلق د څو څیزونو د پاره راته دریو څیزونو د پاره یو د تاکید د پاره ته تاکید معنا نه ورکوي دویم د څه د پاره د نوع د پاره دلته خو نوع مانند ورکړي او دریم نمبر د عدد د پاره نو دلته د عدد معنا ورکړي دا پوه شئ په نو فعل فاعل او مفعول مطلق شرب المریض سکل اوکړه بیمار اسکلا دوا نو شربا جمله اسمیه ده کو فعلیه ده فعلیه شربا فعل فاعل سوک ده سکل چا کړی دی مریض المریض کړی دی اوس المریضو المریض المریض زو ولی دا فاعل المریض دا فاعل شرب المریضو اسکل بیمار س الدواء دوائی اسکلا دوائی اسکلا گورا زویم شربت اللبن ما پی اسکل نن سبا خو عرب لبن دغه ته وي مستو ته وي په یو ته حلیب وي هغې اوس به هر حال کو ماسته یا کو پیچ یار یو میلاو شي خسیز دی خو شرب المریض اسکلا مریض سے اسکلا الدوا اکو ایکو او ولی مفعول به دی د فاعل دا فعل د مریض دا شرب دا په د دوا باندې واقع شوی دوای سکلی دا صباحا د سبا په وخت کې ساری اسکلا نو صباحا منصوب دی ولی دا مفعول فیه دی مفعول فیه تسوی مفعول فیه کی بے زمان دے کو مکانا
لکه مکان خو نه دی صباحا زمان صباحا سار نو سار دا زمانه ده ګوره یسافر الطلبتو الى مردانا سفر کئی طالبان مردان تا طلبا للعلم گورا یسافر الطلبتو سفر کئی سفر سوک کئی طالبان الطلبہ تو طالبان زکا تو الطلبتو منگوائی ولی فاعل د چا د پاره د یسافرو د پاره خبره باندې پوه شئ فاعل شو الی مردانا جار مجرور شو متعلق شو یسافرو پورې طلبا للعلم طلبا د پاره د طلب د علم للعلم متعلق ک طلبا سرا د پاره د طلب د علم سفر کئی د علم د طلب د پارا نو طلبا ولی منصوب دی طلبا منصوب ولی دی تسوی ولی منصوب دی سشی دی مرفوع دی نه مفعول په مفعول خو به تما دخه کنه متش مفعول خو نه کنه په مفعول باندې خلاصوي مفعول به مفعول معه حال تمیز وغیرہ ارس شي مفعول نور چې کوم مفاعل لی طلبا للعلم دا وجه د طلب د علم د طلب د پاره توایا مفعول له د پاره دا ګوره دا فعل واقع شوه دی دا سفر واقع شوه دی د علم د طلب د پاره د علم د طلب د پاره چې د علم طلب سفر او کم د علم د طلب د پاره نو علم د طلب برست راځي کو نه مخکیو علم حاصلېدل چې دی طلب دا برست واقع کیږي علم برست راځي پوهیږئ دی باندې خطف الثعلب ګیدړ او تختولا ګیدړ او تختولا خطفه الا من خطف الخطفه تقوى کریم کشته کنه فاتبع شهاب ثاقب خطفه پپټه باندې تختول الثعلب دا مرفوع دی ولی مرفوع دی فاعل زکه چې ثعلب دا کار کړی دی الدجاجتا چرګه او تختول الدجاجتا نو الدجاجتا دا منصوب راله ولی منصوب دی مفعول به دی وی تختول دجاجه خطفن په تختولو سرا نو دا خطفن ولی منصوب دی مفعول مطلق ځکه دی چې د خطفتن دا د مخکنی فعل په معنی کې دی هلتم خطفه دی او دلتم خطفتن دی دواړه یوه معنی ده دا مفعول به دی نو فعل فاعل مفعول مطلق فعل فاعل مفعول به مفعول مطلق جمله فعلیه شوله پوهیږئ خجی جرا علی میلا منډوالا علی میلن میل اوس جرا فعل ش علی فاعل ش میلن یو میل نو دا میلن چې ده میلن منصوب ده دا سوجه ده میلن منډه والا علی نو دې کې ابهام شته دغه څه بلا ابهامونه پکې راځي منډه واحده نو په دې کې صدقه ده اوس په دې کې صحیح ابهام پکې تاسو راوباسي منډه واحده د چپړو سره منډه واحده کنه بوټانو کې واریدا دغه څه ابهامونه پار څه کې راځي د دې نه علاوه بل دغه خیر وګورئ دا
جرا علی میلا هغه وی مفعول فیه میل مسافه دا مفعول فیه صحیح ده خجی تسوی لکه ستا پیسه خیل لیا وعلیکم السلام سا گوره تاسو دا تمیز یادوی تاسو سوچ یو طرف ته ځي د هغې وجه دا ده چې هلته تمیز د څه نه راته مساحت کې هلته وکړه مساحت او مقدار کې مساحت والا وکړه مساحت مونږ د میل ته ویلو یا مثال په تور کیلومتر شو نو د دې میل نه دا میل چې دی کنه د دې نه وروسته تمیز راځي دا مفعول فیه دی دا مفعول ګوره میلن کو ته مفعول له دی نه بیا به خو معنا دا راشي د میل د پاره د میل د وجې نه د یو میل د وجې نه نه جرا علی میلا منډه وواله علی یو میل دا مفعول فیه کې راځي دا مفعول فیه کې راځي پوه شئ جلست مع صدیقی لحظتا جلستو کیناستم مع صدیقی د خپل ملګری سره د خپل ملګری سره نو جلستو فعل فاعل شو مع صدیقی مع خپل مضاف ش صدیقی مضاف مضاف الیه مضاف الیه د لپاره شو مع صدیق خدا خلا بیل لغه دی لحظتا لا بیل دی جلست مع صدیقی کیناستم د ملګری سره د ملګری سره مع صدیقی لحظتا منصوب دی دا ولی منصوب دی لحظتا یا لکه متوجه شه کینا لحظه یو لحظه لکه یو ساعت او یو ټیم لک ټیم لحظه لحظه مفعول فیه شو خدا مفعول فیه د زمان ده او دا مفعول فیه د مکان شو پوه شئ په څنګه مفعول معه خو هغه ته ویل کیږي چې هغه دغه ده مفعول معه خو دغه نه پس راځي دا دا به داسې انداز باندې کې جلست مع صدیقی مضاف مضاف الیه دا به یو ځای کې نو بس ظرف به واقع کې دا به ظرف واقع کېږي خجی بسم الله الرحمن الرحیم منصوبات بیانېدل په منصوباتو کې اول مفعول مطلق دویم مفعول به دریم مفعول فیه سلورم مفعول معه پنځم مفعول له شپږم حال اوم تمیز اتم اسم د حروف مشبہ بالفعل دا سبقونه بار بار تیر شوي دا به غالبا دریم ځلی اسم د حروف مشبہ بالفعل مثال ان زیدن قائم زیدن اسم د حروف مشبہ بالفعل ان د پارا منصوب ده نهم اسم د لا لنفی الجنس لا نفی جنس اسم مثال لا رجل قائم صرف دې ځکه دا خبره پکې زیاتی ده چې اسم د لا لنفی الجنس د دې مختلف شکلونو باندې دا اسم راځي اسم د لا نفی جنس په مختلفو شکلونو راځي یو چې نکره وي او مفرد وي لا رجلا قائم رجلا اسم د لا نفی جنس د پاره او دا اسم
نکره ده او دا مفرد ده. مفرد مطلب دا چې دا مضاف نه خدا مفرد دا مطلب دا نه چې دا جمله نه مضاف نه مضاف ځکه د دې په مقابل کې دلته مضاف راغلی ده مضاف او شبه مضاف نو دا نکره ده او مفرده ده. دلته بر لیکل شوی دی دا به مبنی بر فتح وی مبنی بر فتح مطلب دا چې لا رجل دا اسم به د دې مبنی وي او دا بسوي مبنی په فتحه باندې وي مبنی په فتحه باندې وي فتحه به دې باندې راځي. دویم اسم د لا دویم شکل دا دی چې دا به وي د نکیرې په شکل کې خو نکیره به وروستو بل اسم ته مضاف وي مضاف مضاف الیه به وي. لا غلام رجل ظریف فی الدار نو لا غلام رجل دا اسم شو او ظریف د دې د پاره خبر ده فی الدار جدا خبر ده خودلته فی الدار لازمی د دې وجه راوړی ده. نو لا غلام رجل مضاف مضاف الیه اسم شد لا د پاره او دا اسم چې دی نو دا نکره ده د غلام او مضاف د رجل ته اسم د دې شکل داش مخکې خو تشه مفرده وکنه دلته مضافه ده هلته مفرده یعنی مضافه نه او دلته مضافه. ظریف خبر ده د لای نفی جنس د پاره او خبر د لای نفی جنس د مرفوعات نه ده دا مرفوع شو او فی الدار دا جدا خبر ده دا گویا داسې ده لا غلام رجل ظریف بس لا غلام رجل ظریف نشته غلام د سړی ظریف نشته او خيار سینا کس چې هغه غلام وي دغه څه کس نشته. نو دې نفي د صفت د جنس کړي ده دا خبره مخکې تیر شوی و داسې غلام نشته چې هغه ظریف وي ظریف غلام نشته د سړي ظریف غلام نشته دا نه چې غلام نشته نه ظریف غلام نشته. فی الدار دا ترکیب کې دویم خبر جوړیږي داغه د پاره حالت رفعی کې واقع شوی دی. بهر حال زمنګ مطلب په دی غلام رجلین کې دی. دریم نمبر چې دا اسم راضی نو دا بوی نکرا 20 نکرا مشابه بالمضاف مشابه بالمضاف لکه څنګه چې یا د طالعا جبلن طالعا بغیر د جبلن نه تمامیده دلتم 20 بغیر د درهمن نه تمامیږي ځکه چې 20 کې ابهام پکې دی. نو دیتا بمونگ وایو مشابه بالمضاف دیتا بمونگ سوایو مشابه بالمضاف خو خپلو کې د دې نسبت چې کم دی د ممیز او د تمیز دی د مضاف مضاف الیه نه دی مضاف مضاف الیه سره صرف مشابه دی. نو 20 درهمن دا د دې د پاره اسم شو دا خبر شو نو دا 20 درهمن چې کم دی نکره مشابه بالمضاف ده. نو نوی دغه په هدایت کوي چې د لای نفی جنس اسم چې دی دا په درې طریقو استعمالیږي. نکره خو ټولو سره ده خو نکره مفرده او مضافه او مشابه بالمضافه یاد کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. منصوبات شروع په منصوباتو کې اول مفعول مطلق دویم مفعول به دریم مفعول فيه سلورم مفعول معه پنځم مفعول له شپږم حال اوم تمیز اتم اسم د حروف مشبہ بالفعل او نهم اسم د لای نفی جنس
او لسم خبر د ما ولا مشبهتان بلیسا ایو لسم خبر د افعال ناقصو لسم خبر د ما ولا المشبهتان بلیسا ما زید قائما ما د پاره د زیدون اسم شو قائما خبر ده نو خبر د ما مشابه بلیسا دا منصوب ده لا رجل افضل منك متعلق افضل سرا افضل خبر ده او لا رجل د دې د پاره اسم ده نو دا د لا مثال ده او دا د ما مثال ده نو لاین فی جنس شو اسم مرفوع او خبری منصوب ده خبر د دې ده منصوباتو نشو باقی دیزه کې دا خبره ده چې په درې ځایونو کې دا ما چې دی بیا عمل نه کوي یعنی ما د دې دا مثال چې بدل شي نو ما بیا هغه د حروف مشبه بالفعل نه وي عمل دغه نه کوي لکه بیا اسم مرفوع او خبر منصوب نه غواړي پای کې کله چې خبر پس د الا نه راغله یعنی خبر د ما ولا مشبهتان بلیس یاد او بل خبر نه خبر د دې پس د الا نه راغله یعنی په خبر باندې الا داخل شو لکه موږ وای ما زید قائما وکنه ما زید قائما نو الا د خبر نه مخکې راوړه ما زید الا قائما شو نو الا سره دی به قائمون شو مخکې ما عمل ونکو ما مشابه بلیسا نشو جدا جمله جوړه شو کله چې خبر پس د الا نه راغله مثال دا ده ما زید الا قائم یو قسم مبتدا خبر جوړیږي د استثناء سره تعلق ساتي رستو براشي بیا استثناء سره تعلق ساتي خجی بیا چې استثناء باندې غراشي هغه کې دا الا زائد کیږي بس زید قائمون ته جوړیږي مبتدا خبر ترکیب به دا په هر حال مونږ چې پسکه لګیو دا غې نشیز خارج شه بل خو وته کله یو طرف ته وځي کله بل طرف ته وځي مختلف ترکیبونه کیږي خو زمونږ چې کم په مونږ په کم با لین کې لګیو نو په هغه لین کې بیا د دې ترکیبه جوړیږي نه دویم یا خبر مقدم شو په اسم د دې په اسم باندې خپل خبر مقدم شو خبر مقدم شو ګوره دې ځای ګوره ما زیدن قائما نو قائما مخکې کا ما قائما زیدن شو خو چې خبر مخکې شو نو ما خپل کار پرې خدا ما مشابه بلیسا خپل کار پرې خدا باقی چې څه کار کړی هغه به کړی دا ما قائم زیدن ته مبتدا ثانی ویل کیږي د مبتدا خپل دوه قسمونه دی هغه دویم قسم کې دا راځي به هر حال خود دې ما دلته خپل کار بیا ونه کو نو ما قائما زیدن ما قائمون زیدن جوړ شو ما قائمون زیدن درم ان سوا شو پس د معنا د مال پزنا ما مشابه بلیسا د دین رستو ان سوا شما ان داسش ما ان زید قائما ده نو به بداسي شي ما ان زید قائم ما ان زید قائم ما خپل عمل ونکو ما مشابه بلیسا نشو نو دا درې زین دي کله چې خبر پس د الا نه راغله یا خبر مقدم شو په اسم یا ان سوا شو پس د معنا نو عمل باطلیږي ما زید الا قائم ما قائم زید ما ان زید قائم دا لسم زیده
یولسم خبر د افعال ناقصو کان زید قائما زیدن اسم شو د فعل ناقص کان د پاره قائما خبر شو او بل پکې دولسم پکې خبر د افعال مقاربه صحیح شو یاد کړه